بس لور می شوی ده نو او دا د دې زنانو یو بد عادت دی، بد عادت. وی لور وشولنو یو بلا بل سی واشو، یو بلا را کر بل سی، یقین وکړه چې دا زنانه وای. دا خو تاسو د مشرکینو اقوال، دا مشرکینو وی مشرکینو، دا خو د مشرکینو خبرې دي. په دې تاسو کپل رسئ. د مور څومره لوی مقام دی. دا مور د چا نه رغیږي؟ د لور نه رغیږي که نه؟ دا نن چې ستا مور ده، دا لور وه که نه وه؟ نن چې تا ته د مور سوری میلو دی، دا د لور په شکل کې و. دا نن لور ده، سبا به دا موري مور. چې لور نه مور به د کم ځای نه راشي. دا ډېر بدخوی دی. الله چې په قرآن کې د اولاد ذکر کړی دی، نو انسا الله مؤنث په مذکر مخ کې کړی. الله چې د اولاد ذکر کوي، نو د لور ذکر یې اول کړی دی. دیو جن علما وایي هغه مبارکه زنانه ده چې د هغې اولاد کې ړومبې لور وشي. دا مبارکه زنانه ده چې په اولاد کې ړومبې د دې لور وشي. نو دا خو د مشرکینو بد خوی و چې د لور زیری به یې واورېد. نن سبا هغه معمول دی. نه د لور زیری چا ولیده، نه چا مبارک شوی وي، نه د چا په مخ خوشحالي ولیدله. او په زوی به عقیقه کوي او په لور به عقیقه نه کوي. دا اولاد نه دی، دا د الله نعمت نه دی، دا د الله له طرف نه یو سود نه دی. نو دا خوی د ځان نه لر کوي، خصوصا دا زنانه د ځان نه لر کوي. ته خپله لور نه وي، نن د مور په شکل کې، سبا به دا د مور په شکل کې، سبا به د دې اولادي دا به موري مور. نن لور ده او سبا به د مور په شکل کې راشي. نبی علیہ السلام فرمائی من عال جاریتین، چا چې د دوو لونو صحیح پرورش وکړو، د دوو لونو صحیح پرور، دا واده په زامنو نشته دی. چا چې د دوو لونو صحیح پرورش وکړو، هغه بلوغ ته ورسېدلی، صحیح کفالت یې وکړو، دا کس په جنت کې زما سره یو ځای. نبی علیہ السلام چې د دوو لونو پرورش یې وکړو، دوو لونو. یو کسو شپږ لوڼی شوي وي. دا بعضې خاوندان نه وي، دا ته ښځې له زور نه ورکوې، دا ته د الله سره جګړه کوي، دا الله سره جګړه. د ښځې لور وشي نو دی ورته بیا تد وغږ نه کوي. دا د دې کارو، دا د دې کارو کو، دا د الله خوښه وه. د ښځې سره بړه بدې کوي، ښځې ته به بد ګوري. بل واده کوم ګورې، حتی بل واده کې وکړه که نه. په دې کې د ښځې څه ګناه ده، څه قصوري دی؟ قصور د ښځې څه دی؟ الټه به ښځو ته زورنې کوي. دا ته ښځې ته زورنه نه کوي، دا ته د الله مقابلې ته ودرېږي، د الله مقابلې ته. دا دمکی ته الله ته ورکوي، دا ښځې ته نه دي. وابلي در نه یو ورځ انتقام او به یې وینې.